تحصیلي رستم یونین کونسل مچی تاجه کې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا د ورکرز کنونشن تابعه شوې وه چې پکې د ANP ضلع مردان تحصیلي رستم عهدهدارانو کارکنانو او عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. ورکرز کنونشن ته مشر میلمه پخواني وزیر اعلی امیر خیدرخان خوتی، ضلع مردان سینیر نایب صدر سید محمد سهیل باچا، تحصیلي رستم صدر جهانگیر عالم خان، تحصیلي رستم جنرال سیکرټري احمد علي خان او ضلعي صدر عمران ماندوري وینا وکړه. پخواني وزیر اعلی امیر خیدرخان خوتی خپل خطاب کې وویل چې دریای سوات کې قیمتي انسانان ضایع کېدل د صوبایي حکومت د نااهلۍ ښکاره دلیل دی. صوبایي حکومت د عوامي حقوقو نه غافله دی او د اقتدار نه مزې اخلي. دې زیاته کړه چې صوبه کې د کرپشن بازار ګرم دی. کوهستان کې 40 اربه 18 اربه په پیښور او مردان منصوبو او د جوماتونو سولرایزیشن کې ریکارډ کرپشن شوی. هلته د وس رسي او چې د کام خبره راځي د وطن خبره راځي او د ولس خبره راځي نو بیا ته بېبسې بیا ستا اختیار نشته. نو ځکه مونږ نن خپل فرض ګڼو چې که بل څوک د پښتنو تپوس کوي او که نه کوي او که بل څوک د پښتنو د دې مقدمې وکالت کوي او که نه کوي، عوامي نیشنل پارټۍ په دې فخر کوي او مونږ دا اعزاز ګڼو چې مونږ به د پښتنو وکالت کوو. په دې مقدمه کې پښتنو ته بل وکیل ضرورت نشته، هر پارټۍ کارکن د پښتنو وکیل دی. د PTI د واکدارانو نن بنیادي غرض دا نه دی چې عمران خان به څنګه رها کوو. د PTI د واکدارانو بنیادي غرض دا دی چې د خپل جیبونه به څنګه ډکوو. باچا صاحب وایي د 11 کروڑ روپو بسکټ یې وخوړل. باچا صاحب 11 کروڑه بسکټ په خپل ځای دا په کوهستان کې دا 40 اربه روپۍ چا وخوړلې. 40 اربه روپۍ د کوهستان غوندې غریب او پسمانده ضلع کې دا مردان پیښور او د چارسدې په اکاونټونو کې د CNW او اریګیشن 19 اربه روپۍ غبن چا وکړ. د جوماتونو په سولرو کې چا پیسې وخوړلې؟ په بدلو څوک پیسې دي؟ په نوکرو څوک پیسې دي؟ په ټیکو څوک پیسې دي؟ د فنډ په ریلیز کولو نن څوک پیسې دي؟ که یو بسکټ وی نو موږ به ویلو چې خیر دی یاره د 12 کروڑو بسکټ دي وخوري خو د پښتنو خدمت دي وکړي. ما ته دا پته ده چې زمونږ وزیر اعلی دې کرسۍ ته چا را رسولی دی. ما ته دا پته ده چې الیکشن کې الیکشن نه مخکې زمونږ وزیر اعلی د چا میلمه او وزیر اعلی نه علاوه ما ته دا هم پته ده چې دا د دې دا ترجمان دی نن دا د PTI دی، د دې دا مشیر چې دی د خزانې دا د پښتونخوا دی. مشیر را پسې د خزانې د کراچۍ نه راوستی دی. اوس د کراچۍ سړی به د پښتنو د مال حفاظت کوي. پخواني وزیر اعلی امیر خیدرخان خوتی وویل چې د پښتنو د حقوقو جنګ لپاره به خپلې خلې ځلې جاري ساتو. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.